مولا ابو عبدالحسین ته یو ورځ یو کاس راغلو جامې کې مانځ کې مولا ته دی چې مولا یو کاس رنه 500 درهم قرضا دی مجبور یم زه ته نه صرف دا غواړم چې سفارش وکړه ټیم یې پوره دی لږ ټیم راته راکړي مولا دوی څه نږدې راشه وریانه راته ما یې ټوله خلک دی واوري نږدې راشه متولیږه ویل کلو ته مولا خادم ته ویل خادم 1000 درهم راوړه د ښکاسته ویرګه بیا ته ویل څه 500 قرضا او 500 خپل روزګار د پاره استعمال او بیا ته هیڅ خبر ته درو کسانو نه علاوه چوته لوس ما وګدوا زی دین زی مروت زی حسب یا دیندار انسان وی یا جوان مرد وی یا اعلی حساب و نسب ولاوی هغه نه علاوه بل چوته لوس ما وګدوا هغه نه علاوه چوته چونه قرضا ما غوړه ک دیندار انسان قرضا نشي در کوي نو کم از کم د تخیش که بدین انسان د قرضا او غوښته دوره د مجبور کی څه خودکشي ته د وتړي که بدین انسان د غوښته واقعا هغه انسان څنګه سود کوي سره دین سره څه تعلق نشته پروردګار هیڅ سودګار انسان هغه مو سره جنگ کوي هغه مو وی رسول مقابله کې وروتل البته دیا په کور دي چې مو ته دغه خبري طرف ته متوجي چې زه سود باندې ویلي پیسې رخلم سود باندې پیسې راخستله حرام ده پیغمبري واوري باندې و صحابي ته ویلای وکاس ته وصیت او تو کړل عقل للشهوات يسهل عليك الفقر شهوات کام کا خواهشات کام کا خلق سره ځون مقابله ما کا ځون ما سمو بیا د فقر غریبانه اسانش خو زه تاسو سره ځون سمو ته ګوډشتای مو ویلې ګوډې نشته ته یورپ ته لاړې زه ویلې یورپ ته نه لاړم په سود پیسې رخلم خو خو خدا کار کوم دی واجنه پروردگار عالم حکم مخالفت کوم بیا پروردگار هم متسزا کوي اسلام دینا زمانہ کړي هم ته ویلي سود باندې د کومه براخه څخه پروردگار دیر کړی دی اندی باندې شکریا ادا کوي پروردگار اندی باندې صبر وکا اندی باندې قناعت وکا پروردگار یې څه بیا ته ډیر دیر کوم خلق خو امتحان خو دا کوم خو قناعت څه پروردگار براخه باندې صبر نکوم یم سنا ته څه ورسې دې ویل نه رسېګو مغه سیتا پس په سود پیسې راخلم دی وجنه کوم مشکلات یې بیا ته پیخیږي پس سود پیسې راخستله حرام دی اسلام کې هغه انسان از څنګه پیسې راخلم څنګه سره دین سره تعلق نه لري هغه به مال هوسه وساتي څنګه پروردگار له هوس نه ساتي هغه خدای خبره نه مني ما به بیا څه ما د پر به څه زړه وسیږي نه ماته زړه نه سیږي پس پکار دی خدای و قانون و اهل خدای و رسول و اهل بیت قانون باندې عمل وکم روان خلم پیسې پسود صبر وکم حکم څه خدای رکړي دی هغه باندې صبر وکم پس درو کسانو نه پیسې راوخلا درو کسانو ته لوس وګد کا یا دیندار انسان وی یا جوان مرد وی یا اعلی حساب و نسب ولوی دین علاوه چوته لوس وګد نه کی معصوم د فرمایش کې مولا ابو عبدالحسین اخکاسته پیسې اویر کړلې وصیت یا وته وکړلو